الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دا هجرت هم قالوا نبي كريم عليه الصلاة والسلام دا خبر دا غزا وعمليته شروع دیجه پر خبره رسیدلې و چې نبی علي رضی الله عنه د جنگ قومندان کې او بیرغ او جنډې ورکړه. تیر درس کې دا ویل شو چې کله جنډه په میدان کې نال کړنو يهودي ورنه پوښتنه وکړه چې نوم دې سره د ورته ویل علي. هغه دا خبره وکړه وی تاسو کوم باندې وچتېږي اوس موږ قسم په هغه کتاب باندې چې الله په موسی نازل کړی دی. ځکه دوی له تورات کې ویل شوی و چې دوه کړه به داخله ذبح کیږي، یا په نور کتابونو کې یو په خیبر کې او بل بني قریظه. د دې وجنه حارث بن عوف د دې يهودو بني غطفان د قبيله غمشلم ویلي و چې د سلام ابن مشکم نه دا خبر اوریدلې ده چې د میدان موږ نشو ګټلې جګړې لازلې غما. نبی کریم علیه السلام دغه باره کې ویلو چې الاحمق المطاع قمق الامر شي اسی اواز به وکړو لزر کسانو باندې زیو چې دا ولې چې موږ جګړه کوو. وېدا څنګه سلام ابن مشکم دې چې تعالی دا خبره کوي موږ ماته خو خپل میدان د جنگ کې ودرېږي موږ ځان رسو اما خو چې نه جوړ شو به هغه مردار شي. په دې مزمنس کې به یو باندې چې ایمان راوړو په نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې او هغه خبره کړې و چې یا رسول الله دې خلکو دا غړي بزیز ما سره دي د رسول په کار دی ویته خوشی کا مخله ورته خوره وشیندله چې د کم کورونو د کم قلاوی په ماقه طریقه باندې ورلې ته به دا ګمان کوله کورسه به یو سړی چلون کې اشتره د محمد رسول الله معجزه وا. یو بل ملګری ایمان راوړو د الله نبی ورته غنیمت کې برخه ورکول او ویل یا رسول الله موږ د دې لپاره ایمان نه دروړي چې غنیمتونه کې برخه والو. د الله در سره پر صحابه اولنې نظر په جنتو او هغه اسباب به ذکر شو چې باغ باندې سره جنت لور داخلي تقریبا وی شي اتويش. حجاج په نامه باندې وسړیو مکه کې به خلکو باندې قرضونه و. د الله نبی وکړ شرط انت ورزما د ازما د ایمان نه خبر شینو داخلي به ما وښنیو کدل ته پاتې کېږي ما قرضونه پاتې کېږي دې سره بس صورت حالي کڅ کمې زیته به خبرو کې حکم اسلام ومانه د اجازه راکې او کبیرانه کی. رسول الله ویل بالکل تر اجازه شته ورغه د مکه مشرکانو دې بوختنه وکړه چې د خیبر صورت حال څنګه و یا فلان یا حجاج. وی نتیجه دا شو چې محمد سره د ملګرو زدن اولو خاړه او د قیدی کې د خیبر يهود ویل چې موږ دلته نه ادمه موږ د مکه له بوزو د ټول عام حاضر پوړانه د ادمه یو ټوپونه ول خوشاله نه وې دې شنه بوس من خلاصي غو نو په دې کې باندې ملګری خپم شو. بیر دې حجاج خو د شپې راغله او جلکه سم خبره وکړه رښتم رسول الله قید شوی دی وسنګ وې اسه دا خبره تعالی کومه په دې خلکو باندې زما قرض د قرض اصول لپاره مې دا خبره وکړه. خیبر کې مجاهدونو غنیمتونه حاصل کړي دي او د دوی شکه مشر د کنانه ابن ربيع دغه خزا د هوی ابن اخطب لورو صفیه اغم د محمد رسول الله باندې کا راغله ده خدري رسول ورسره خلکو د اعلان وکا. بیر غنیمت تقسیم وکړي تقریبا بده کې لزره توري او څلور زره بکې شوخه لندې دانیزي 15 لندې وي او سلوي زره بکې کجوري وي شپږ درسو یې د غنیمتو اتل شوي سي نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې منځ باندې تقسیم کو بیت المال لپاره خدا او 200 سوارانو شه 200 اغوله ورکړه څنګه درې درې شي ورسېد 200 به نور ملګرو ور تقسیم کړي. شپږمه په خبره کې دا شو چې زینب بنت الحارث د سلام ابن مشکم هغه خزا محمد رسول الله پر وړي کې زهر ورکړي و دی ګټ ډیر وکړي هودنه وا دا پښتنه د ملګرو لکړي و چې رسول الله له بده مال کې کم ځای ډیر مهم دی او خوخي غني وی الزراع لیچي په دې کې ورته زهر واچو خو ورته نه کړه. نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله د او خاړنو په دې خله کې ورته دی وکي وړي کې د आवाज ورکې چې رسول الله موږ د زهر نه ډکه موږ توکا بیم سي ایسه تر شی و
هر کار په هغه باندې چې پم راتله یو ملګری چې کله هغه شهید شو دغه د وجنې څخه بل زنانه اعدام وکړه اول معاف کړه به ورسره وجله قصاصا و مسله دا و چې د هیت الکلبی راغی د الله نبی مله زنانه په کار ده وې د ټولو ملګرو د زنانو کې ګرځي چې کومه د خوا کا شو نو هغه په سفر زلن ها باندې لاس کې خود اجازه ما صحابه سره ونه منله وی ولې چې دا خو د اوچت خاندان خزر او د اوچت سړي لور ده او د اوچت سړي زنانه ده دا باید اوچت انسان باندې کاولی چې محمد رسول الله دی حسینه موډیرا اغله به قناعت ورکړه به نکاح کړه فضایل هم دغه بیان شو چې حکم نه کوله خپل د رسول الله په ګوندو باندې به خپینه کې خو دې بلکې ګونډه به ماته کړي د زینب سره رسول الله دې په سر باندې تقریبا 3 مې شورانه کړه او د یو پیغمبر په نکاح کې او د بل پیغمبر په خاندان کې او د بل پیغمبر ورېلا بلال څنګه دا خبرم کړو چې دا زنانه په دې شی باندې دا بوزه او کلاله چې آلته به ورسمه د غنیمتونو تقسیم کو هغه د نر بشي د يهودو په دې مړو باندې را خوش کړی دا زنانه نو شکل ورې د یو د غیر اختیاري شي غوازونه شروع کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ستاسو د نظرانه بالکل رحمت وته لري دلیل په دې باندې چې محمد رسول الله ډېر مشفق انسان به د صفیه سره نکاح وکړه صحابه اخر شکل ورشد نو پاغیزه کې به عیسی سره هم بستری وکړه او ام سلمہ هغه جوړ کړه او دا سوال مخکې شو چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام دغه درش ملګری شهیدان ورکړو تقریبا درش په جانب مقابل کې مړ و درې نوي دا واده ولې وکي یو خدا و چې صحابه کله شهیدان شون او هغه ډایرک جنت ته تلل زموږ نه جزې پځنه کولې او بل محمد رسول الله دا واده د سره ټنګ ټکور دي شنه خالی واده به تکلف یو څه مهمه په کې به نور وشو یو دا نبی کریم علیه الصلاه والسلام څنګه خیبر لاړو دا غتر د ترزوی جعفر صاحب دا د حبشتون راغی ابو موسی شریف خپل فرمایي وی تقریبا موږ د نجاشي پاشا د فوج په دوه کشتۍ کې راکینې ول راوي لګولو زه سره د خپل ملګرو په کشتۍ کې ناسومه به ایسه د کشتۍ په ساحل نه ببل تر باندې لاړه حبش لا وی انتر جعفر صاحب سره موږ ملاقات وش جعفر صاحب موږ لوي ویلې چې په شریکه باندې به ټول لړ شو ځان سره ځان یوازې زېما موږ ورته ډېر کړه عمر ابن امیہ الزمری رضی الله تعالی عنہ چې دا محمد رسول الله تکرم الګرو اقملګرو چې خبيب شه بدنه کجور نه راخته کړو دغه په واسطه په خط ولګو ویل چې تاسو مې راولېګا دوه کشتۍ کې تقریبا 250 کسان شاو خدای سوار کړ او روان شو کله چې مدینه لرال جعفر سے پښتنه وکړه چې رسول الله شو یا خلار د خیبر غزاله بس په دې وخت کې د مدینه کې ټینګ نشو سره د ټولو قوا مجاهدونو حرکت په شو کې ال تلاړو ځکه زمونږ د رسول الله د ملګرو دغه سره ډېر انتیجه ته مینه وټینګېدل نه چې موږ د مدینه کې وشيګو وغیرہ په خبر کې تر څو پر شدار راځي دا وخت موږ باندې تیریږي یو حدیث کې نام راځي یو صحابي پیغمبر علیه الصلاه والسلام دروازه ټک ټک کړه چې هغه کله بار شو ورته ویلې وی یا رسول الله د خپل اهل او عیال سره موږ ناسو په دې ځل باندې مې راوګرځي نو اسم ځان راورسو او صاحب خپل دروازه مې ټک ټک کړو او بار مې کړی قیامت کې ک جنت لمنګ داخل شو نظم بیا دیږي او ته ډېر اوچت مرتبه کې به بل تسکیږي دومره ځته نه ده نبی کریم علیه الصلاه والسلام ځان له نشلې کې او د ورته ویل چې المرء مع من احب سوچ چې سره مینه کې قیامت کې به عقل دروشي به تاسو وسما سره وسما ملګرو معاذ بن جبل شکل پیغمبر علیه الصلاه والسلام یمن له تشکیل کې د رسول الله ځوان ملګری والی و د یمن د په سورلې باندې پاس تر یو باندې کې نو رسول الله لاندې روانو او د ورته ویلې چې ته به معاذ د شکار کوي او د شکار به کوي د شډې ته شی ورته وکړه به ویل قسم په الله چې د الله درزه لپاره مشر ډېر مینه د الله درزه لپاره مینه دی ویل چې ابن حجر اسقلانی فتح الباری کې لیکي کاغه سړی تعالی چې در کې جتیږي نو قدر نه کې کمیږي نه او معاذ ته چې کله به اسما خپل راځي کې دې شی په دنیا کې نوم او هغه دنیا لاړو ما معاذ صاحب جګر دا خبر واورې دا دمر انتیزه ته وژړل چې محمد رسول الله نور هغه برداشت نه کې ایسره خپل مخ ته واړو طبعا ملګری په ملګری خپشه به فراق چې سره یقیني ډېر مینه دغه په جدای باندې به دزل چې کم درد رشي نو هغه معلومات هغه لکېږي او ورته ویل مخاطب شو ورته شي معاذ ان اولا په دې ټول انسانانو کې ډېر نږدې انسانانو مال حق انسانانو چې هغه تقوا ولي هغه زما ملګری وي
تا کې تقوی او ته په یمن کې ته مال ډیر نږدې په قیامت کې مدینه کې وسړي وسی خو بده کې تقوا نه اجماع پیڅه او تقوا باره کې مخ ویل شي و امام قرطبي په اول جلد 1 نمبر صفحه د ابن فارس نه دا خبره نقل کړې و چې کله انسان د بیزه خبرو نه ځان ساتي امام قرطبي فرمایي دقه متقی سره لري امام بغوی ویلی و چې انسان د کبیره ګناه نه ځان ساتي او د فحشا نه ځان ساتي دقه متقی دی خازن ویلی و الله يراك مولاك حيث نهاك ويتشي د خپل رب په کوم ځای کې منع کړي الته حاضر نشي بس دقه تقوا ده الو شو سره لدا قدمه ذکر چې کوم ځای کې تعالی امر کړي الته حاضر شه علي سے فرمایي چې به یو مسلمان باندې ممزان بهتر نه غني عبد الله بن عباس فرمایي وکله چې نیکی کوله پاګه باندې دوکه کیږي مو چې کله ګناه دی وکړه پاګه باندې اصرار مکوا عبد الله بن عمر ویلی و نیکی وکړي لیکن دا تم بلری چې الله می جنت ته داخل کی خدا یې رب سره شرک الله رد نکي شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي د قران او سنت تابعداري قطاده شبوی د سوره بقره د اولنی آیتونه عمل کړه ولا وستا کې تقوا ده ابن کثیر ویلي وی چې کله انسان د قران او سنت امتثالو کې دا متقی انسان دی او ابو حیان سے بحر محیط کې دا خبره ذکر کړې ده چې په کوم شی باندې څنګه الله خپکیږي دا غیژن ډډه کوا ترمذی له دې معنا کړی و د مباحات نه ځان ساته بدینت باندې چې انسان ایسته به حرام کې راخیل نشي نواب سره حسن خان صفت البیان کې راویلي ودا کوم معنا چې ترمذی کړي دقه غسل بخار دی ابن کثیر په البدايه و النهایه کې د عائشہ صاحب خبره نقل کړي د رسول علیه الصلاه والسلام نه د الله سره مين لره د الله بندگی کوا د الله د بندگانو سره مين ساتو دوی له اقشه انتخاب او ځان له غواړي ته متقی عمر بن عبد العزيز ویلی و تقوا بدل نشي ویل چې سړی په وجه کې غلې ناشي خبرې نه کوي او سړی جامع غوندي معمولی غوندي خوراکو کې تقوا دا معنا انسان د طاغوت نه ځان وسج ډیر انسان په دې خبره باندې پوه نه دي قران مې وایي او قران تفسیر هم کوي لیکن طاغوت پر خوا کې سوريګره او حالانکه دغه انسان زموږ د الله په نسبت باندې بې ایمان دی کفر بالطاغوت دا ډېره مهمه خبره ده معاذ بن جبل ویلی دا خبره د معاذ بن جبل و عمر بن عبد العزيز حرام او نزان ساتل ابن حبان او الصحيح کې الباني سے اثر نقل کړي لري موسی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې کله انسان د الله په ذکر باندې خپل شبه آباد ساتي بس دا تقوا ده امام رازي صاحب دا معنا کړي من سلك سبيل المصطفى ونبذ الدنيا وراء الخفاء وكلف نفسه بالوعد والوفاء چې کله یو سړی د رسول الله په نقشه باندې روان شي دنیا شاله وګرځي د الله رب عزت احکامات عمل کړي ولي د بے وفای نظام شته دا تقوا ده رسول الله معاصب له ویلې ته تقوا ځان کړه والا تم لډیر نږدې د کفر او شرک نزان ساتل اسلام د ګناه نزان ساتل توبه مباحات نزان ساتل دا ورع اشتباه شي نزان ساتل دا زهد دا خپل سره رب العالمین په بل تر باندې روانه ول تقل ویل شي احسان او دا تقویم چې په انسان کې راځي تر څو پورې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورځ قیامت نږدې شي د الله د انعامات ته په دنیا کې لرا د الله د انعامات ته په آخرت کې لرا او د قشن د الله د عذاب نه دنیا کې ځان ساته په آخرت کې د قیامت د حسابې نه بیریږي د الله نه به حیا کوي علم د قران او سنت خپل کې د الله د انعامات او شکریا د ټول نعمتونو نسبت رب الله رب العزت لکه او قوي ایمان نو جعفر سپټینګ نشو لاړو آلتا رسول الله په مجلس کې ناسو چا ورته ویلې اې د الله نبی وجاء جعفر راغی جعفر هغه سره یو ټول عمر په څنګه کې درشوي نبی کریم علیه الصلاه والسلام له شکل دا اتا ورسېد دومره په ټوب باندې راو دانګل او مخله ورته منډه کړه چې حتی دا غد وګینه وې د لنګم پرې وته مجاهد سړي له مخله ورته شي او غاړه ورکړه وقبله رسول الله چې د خپل کاکا ځخ کولم کې مچ ته واخسته غي کې نیول د سترګو نډیر وخلاړي ملګرو لوي چې اسما ملګرو دا معلومات مانه نه کیږي د خبر په فتح باندې اسما د اصل خوشاله دی او کده قشن د کاکا د زیب دی راتګ مې ځکه ډیر عمر مسافر سړیو شدا راغی اې دینه دا خبر معلومه شو چې غاړه ورکولم په کار دی کله کله او خاص کر به مجاهد لا لکه عبد الله بن عباس حسین صاحب غاړه ورکړو چې کله عراق تلو هر وخت د غاړه قصله ورکول دا مناسب نه دي او دام ته معلومه شو چې خپل ولم جایز دي دا مسله مخکې ویل شوی و د یو چا لاسونه مچ کول څنګه او څنګه نه عائشه رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو نبی کریم علیه الصلاه والسلام هغه د عثمان ابن مسعود تندیق کول کړو او د قشن د کاکا د زید
جعفر صاحب دا خپلول په تندې باندې وړر مچ کې دا هغه محبت علامه وا عرب چې وسم چا سره مینه کې تندې سره خپل کی لاسونه خپلول دا به جایز دي عبد الله ابن عمر د محمد رسول الله لاس خپل کړي او د قشانه ابو عبیده ابن جراح شداد مجاهدونو قومندانو د عمر ابن خطاب لاس خپل کې لیکن عادت مستمره به سره نه جوړي او مصافحه به نفریدي او انحناء به کې کیږي اوسه چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا تشخ خپل کړي مرز وفات کې به دا واقع به رش خپل خپلول څنګه یو څنګه لري یو قول علماء دا ذکر کړی چې وفد راغی د محمد رسول الله د خپل خپل کړي دنه معلومه شو چې دا خپل کړي شي نو موږ جواب دا کوو چې هغه عمل د غیر مسلمو دویم په غیر روایت کې وزنان د ام ابان علماء ور باندې کلام کوي او دریم په دې کې انحناء کېږي سرکته کول او انحناء ناروا ده لہذا خپل خپل ناروا وی چې کله ته غاړه هغه خپل کې نو دې خبره نه یوسف مسلم معلومه شي یو دا چې غاړه کله کله اخسر په کار دی به خاص کړه مجاهد نه دویم ته دا خبره معلومه شو خپل والم جایز دي لکه د تندی په دې منځ کې چې نبی کریم علیه السلام جعفر شاه خپل کې او د دنیا په دې امور باندې خوشالي شړل په کار ده خو په دې شر باندې سړی د الله د ذکر نه غافلین لکه قارون شو هغه د قشن دغه په دنیوي مالونو باندې ډېر خوشاله شو نو ایسه زمونږ هغه به د اسمه کمانه نه نش د دنیا په امور باندې لګ له خوشالي دا په کار او دا خبره ته معلومه شو چې یو شامه مخ توصیف کولای شي خو شق کې دی چې هغه کې لوی غلو نه راشي د ګډه خوشالي د جعفر شه وکړه یو وفد مرغله مشن کې حدیث وفد عبد القیس پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا ډېر توصیف کې شق کې دا چې دا سړی لویږي نه او غټیږي نه به خبر په غنیمتونو کې دوله برخه ورکړه برخه ولی ورکړه یو خدای چې دوی خلکو په اسلام کې ډېر تکالیف غالي نه ځکه ورکړه دویم په دې وخت کې محدثین دالي کې چې رسول الله جګړه دومره غټل نه و چې دا مجاهدین به ورور رسید او قانون دره شکل یو خلک په تعرض کې اختوي بل دسته او ګروپ راشي دغه کومک د پاره به په غنیمت کې مکمل غیله برخه وکړ ده او سلی په برابرۍ او درې محمد رسول الله به کې مختارونو نو هر کله چې څوک په ځکه مختار هغه ورکولې شي به دویمه پیخه د پدق په علاقه باندې نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره مجاهدین ور تشکیل کړه خاص کر د محیصه ابن مسعود په نامه باندې امیرو چې تو ورشه داخله کول تسلیم کې خطر کې به اعلان سره جګړه وکړي هغه په دې وخت کې ایسو ویل چې موږ جګړه کوو تسلیمي چرته ورکو يهوديان ډېر عنادین خلک تر اخر سره پورې دوی اصله په ځمکه باندې دینه جنگ کوي ځکه عنایت لري د اسلام سره خو چې کله د خیبر علاقه فتح شوه په دې مقام کې تقریبا یو لزر فوجانو د جانب مقابله لزر دغه خلکو او زر ورته عین ابن حسن علی ګری و نو په دې خلکو باندې مرو براغه وی ویل چې موږ هم تسلیمي ورکو او تسلیمي یو هغه من نبی کریم علیه الصلاه والسلام به ایست راوړو ملګرو نو سوال درجه پیغمبر علیه الصلاه والسلام له دروب د دشمن پر لکه چې پروت دا ولی ورکه وجه دا چې اول کې تکلیف غالي او اخر کې الله تعالی مسله برابر کړه اول نه تکلیف غالي دغه نه برس الله تعالی برابرۍ به پیغمبر علیه الصلاه والسلام هغه ځان له وساتو خپل اهل باندې خرچه کې ملمنو باندې خرچه کې بنور خلکو باندې خرچه کولو قران کې الله فرمای چې په دې باندې اساس او اسونه زغیدرین دي د محمد رسول الله خالص مال له دریمه په کدا وشوا واد القری ولا قوش په هغه طرف باندې مجاهدین ور تشکیل شو دشمن هغه زدي انادي او کمین کې خلک کېولې و صحابه روان و اراده دا چې داخله مصلح راوړي صلح والا بش په کدا وش هغه په کمین کې ناسو جګړه شروع کړه چې جګړه شروع کړه په دې مقام کې یو ملګری و مدعم چې دا محمد رسول الله غلام و هغه په دې یو ځمانه ولګي د مړای باندې چې کله ولګي د شهید چې شهید شو ملګری ویل مبارک ته خو جنت والا شو شهادت مبارک شي پیغمبر علیه الصلاه والسلام ملګرو له تربیت ورکړي چې دا خبره مولوی د مدعم بارک وکړه وی ویل یا رسول الله ستاسو په قیادت دا شهید شنو دا بڑا جنت لږي وې زدا ګورما چې دی و شړې غلا کړي و د غنیمت په دې مال کې او وسند جهنم په دې منځ کې الله هغه سوځي د محمد رسول الله فوجي داغه مجاهد داغه په قیادت کې او دوی شړې د وجه رب العالمین اسرا وسم جهنم کې سوځي نو حال ودا هغه انسانانو سي چې هغه پردي مالونه غصبي او د قشن ډاکی ور باندې کې غاصبین اختطاف علي دې بچ صورت حال یو صاحب ورته راغی وی ویل یا رسول الله دو تصمیم اخست دي وې دا دو تصمیم ته اخست دي لیکن دا هغه تصمیم د وجه رب العالمین تعالی د ور تصمیم په دې خپل کې درواش دي سره ډېر احتیاط پکار دی
دا خبره ته معلومه شو چې ډایرکټ په شړې باندې شهید حکم کول نه شي بلکې د شویل شي چې دا شهید شو ان شاء الله د الله رب عزت خوخره چې ورکی نه ورکی او دا مسلمان ته معلومه شولا چې یو سړی به د اخر خاتمه مسله ځان مخامخ کوي ځکه معلومات نه کیږي چې اخر خاتمه کې به د انسان عمل په کومه درجه باندې تمامېږي ابن کثیر د سورہ احقاف د روایت په تشریح کې ډېر احادیث نقل کړي دي رب العالمین به یو ملک لوي چې دې بنده عمل نامه وګوره الله دا خیر کړي دی او دا خیر کړي دی او دا خیر کړي دی الله به ټول برباد ځکه د مخلوق لپاره کړو امام نسائی روایت پیش کړی دی پر روایت د ابي امامه الباهلي یو سړی راغی ویل یا رسول الله یو سړی څنګه لمزي او په دې مقام کې خلک دا و چې زما د نوم مشدله به اجر یو کبنی ویدل اجر نشته ابن معتد ابو هريره سے قال راغی وې د محمد رسول الله یو حدیث ته مال پیش کا هغه چې کله بدی سره راغی چې قال رسول الله و ایس به وشي به پیراله تر درې کرته څلورم ځل استرافال شوې ویلې په ورځ قیامت بل یو عالم راولي شهید راولي او سخی راولي ورته وایي چې عالم علم درکړې سره پاره تقریرونه میکړي وته دا خبره کوله چې داخله تر لپاره وایي چې دا ډېر اوچت عالم دراکه جهنم له پړ مخ شهید بمرا کړیش او دا قشمالدار بمرا کړیش وکړه چې ابن ماتی د معاویه رضی الله عنه قال راغ شامله او دا حدیث د ابو هريره څخه روایت باندې چې نقل شو دی ورته پیش کې د معاویه رضی الله عنه د سترګو نډیر انتهایی ته وښ کلاړي ملګری خپش چې څنګه د امام او د ملګری څنګه وشړول وی خبره بالکل درست سره شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي چې اخلاص په انسان باندې زیات په نسبت سره عمل له دا ګران تمامي کی نبی کریم علیه السلام د جنگ دا جنډا سعد بن عباده له ورکړه او درې وړي وړي جنډې خباب بن المنذر له ورکړه سهل بن حنیف له ورکړه عباد بن بشر له ورکړه او کومنده ورکړه چې ورځي ور باندې جګړه چې شروع شونه دشمن ایسه تسلیمي ورکړه وی ویل چې موږ نور جنگ نه کوو رب العالمین عیسی هغه دله تسلیم کړ او ټول مونږ ته غنیمت کو واخصه خلک ته شیران کړه څلورمه په خدا او شو چې تیمه یو علاقه وا چې پاغه طرف باندې کړ رسول الله خپل مجاهدین ور تشکیل کړو هغه ایس اعلان وکړي چې موږ صلح کوو جزیه دی ویل شي چې خلک اسلام رانو خو لیکن څه ټیک اسمه کې خلکو لا مسلمانانو لور کی پاغه کې به درې قول راغلي یو روایت کې راغلي 12 روپے په بل روایت کې راغلي سلیری شو بلکې اته سره خدا د اندازې موافق ځکه دی وخت کې اشاره ده چې اسلام غالب دشمن مغلوبه عمر رضی الله عنه په خلکو باندې به جزیه مقرر کړی وي شروط العمريه ورس ان شاء الله راځي تقریبا 10 شرطونه بری باندې مقرر کړی و 10 د عمر بن خطاب شرطونه هغه ان شاء الله به خپل ځکه ویل کېږي چې کم خو یو څوتي مشتمنه خروار ده یوه د يهود له ویلو چې دا څومره ګرځي تاسو دا وګورئ نبی کوي نام دې ځړې نقشه باندې پرې دی وی بالکل درست دویم بده کې بټلې ملې نه کوي چې تاسو د مانځو د عبادتونو وخت معلومیږي خلکو را دریم په اسونه بسوري غینا څلورم مرتدا ویل شراب بکاره نشکي او پنځم د جامع برشه زړې اړه وای راړه وای شپږم په دې وختو کې بل تغییر او ترمیم ورکه معنا د مخ کې صبر کټ کوي وهم دا معنا چې اوچت تعمیرونه کې بوشي غینا او اتم د شروانی په دې کارونه باندې مساسو مقرری دي او بل سپین جامع باغون دینا او لسمه ورته چې کړه د مسلمانانو د سپه لار باندې رواني تاسو بغلی ودرېږئ چې کله مسلمانان تیر شو دغه نه ورسې به د لار باندې تاسو راځي ابن کثیر لیکي چې کله د عمر بن خطاب نقشه د عمر اولاد مسلمانانو پرې خو د خبره بالعکس وا نن چې هغه په لار رواني مونږ نشتلې د عزت جامع هغه غوندي د عزت په کارونه کې هغه مسلمان برابر دي عبادت مونږ نشو کولای دا غوډه چې کوته پټ ان شاء الله د دیر شتونه روان خو نبی کریم علیه الصلاه والسلام شپږمه په خدا وشو چې مجاهدین لا تشکیل رجزیزو د رسول الله عادت مبارک داو چې د شپې په اوله شګه به مزل کو به اخر شپه کې ملګرو دما ورکړه فوجي وی چې کله د شپې اخر ایسه شو نو په دې موقعات کې دې تهجد هم شو په دې لار وا د رسول الله د ملګرو تهجد په دې لار سورلی من تهجد کیږي او دا خبره مخکې ویل شو چې انسان تهجد به دوی چې کوم انسان د شپې تهجد نه کوي قرآن کې رب العالمین فرمایي دا سړی قمقل دی رسول الله فرمایي دا ګور منافق دی موږ په خپل مرز باندې نه پوي نه یو ټول شپه خوبونه کوو غپې شپه لګاو او دا یو مرز رسول الله موږ تاسو له خدای دې چې دا ګور د نفاق مرز نه کین زموږ په علم نشته او دا ویل شي وا چې انسان په تهجد کې د غیر لپاره هغه اسباب چې باعث به تهجد دي د سورې کهف دا ورسنی آیتونه وایا خاص کر قیلوله کوا رسول الله فرمایي قیلوله وکي ذکر شیطان زمن قیلوله نه کوي حسن بصری څخه خلک ورته د بازار کې ګرځیدل قیلوله نه کوله به د خلکو د شپه خرابې ګډ وډه وي او خاص کر وختي وده کېدل د ګنا نه ځان ساتل
د دنیا په کار کړي ځان نه کړه د مسلمانانو سره کینې نه لرل زیات خوراکونه نه کول د آخرت سوچ اقا آیتونه او حدیث کتل چې هغه تهجد بارک راغلي د الله نو دعا غوښتل مجاهده کوله د سلف صالحین تاریخ کتل او په ځمانه سماري جرمانه لګول د زیات جمانه ځان ساتله تقریبا 15 آداب شریعت ذکر کې شوی و نو وی ویل چې موږ د کیو صبح موږ راوچت کې بلال صاحب له یا رسول الله د الله نبی له دموږ ګور زمونه قزانش وینه زمره وشتاو ملګری سملسته چې کله سملسونه بلال صاحب څوکې پیره کوي مونږ کولو یې سره خپل پالان لړړ واله یو خدام سره شوی او د تعرض نه راغلی ابلیس علیه لعنت راغی بلال صاحب د غوګونو باندې وټه په هیڅ دمه شروع ودی کی څنګه چې سره ټول شپه مزل وکي او تعرض هم راغلی او بیا غره تکیو ډډم وای خوب چې نه لازم خامخا دل راشي شکله دوی ودشولا بلال صاحب مې ودشو حتی تر دې د انور را وخت دومره ګرم شو چې عیسی دوی د مرد ګرمۍ د وجه رسول الله راځي شو ومه په کدا چې ابوبکر رضی الله عنه خو له وغوښتو رسول الله سمره خیر انسان دی خپل معجزه ورته کار کوي یا صدیق شیطان راغی او بلال اوالو هغه ودکه د دې وجنه چې خلکو په دې ځین کې سوال پیدا نشي چې دا څنګه پیغمبر دی موږ له ترغیب راکې چې منځونه کوي او دا کوي دا شپې دوره چې هغه وخت کې راوچتي چې نور سره گجی چې کله ملګری راوچت شنو بلال صاحب څنګه چلو وی ویلې څوک راغی او مال وسمله ولم بده غوګونه مال ټپول راکړه وېسې سجه ودکړم لکه مورشدا بچو دکې لولو ورته وی وې صدا صورت حال لاغی نه ابو بکر ویل اشهد الله اله الا الله به تاکید نه ویل زما کو وحید په خبره باندې حقدار د بندګي بل څنګه سوا رب العالمین او محمد الله نبی عليه الصلاه والسلام رسول الله ملګری وسی چې دې نه ځکه به دا شیطان دراده بل طرف لاړ حالت چاو د سونه وکړو چته موموالو اذان وکي سنت وکړو د سنت ورسره به جمع وکړو په ما کې فیت باندې لکه څنګه سر جمع کی جهري سلامي به وکړو واسکار وکړو اې دې حدیث څه په دې علماء دا خبر په دې واقع کې بیان شوی دی غدا یو دا چې د موږ قضا کول دا ګور ډېر غټ جرم دی کله چې انسان په دې مانځ کې سستوب کوي چې نه دلته به وکړو الته به وکړو وخت زیات دی ولس منټه پاتې ورکه د ګاډي له زور ورکه خپل جره راشيګو ته پوه شې په دې باندې ځاسړې په ځړ کې مرزي دي چټي مې راغې بس مانځ مونږ کوا دویم بلال صبر انا زبم روشت کم دا انا الله لخوا نور کوي نتیجه څنګه شو دریم ته دا خبره معلومه شوه چې شپې سم تهجد تکي هغه تکولې شي الله سبحانه تعالی لیکلي او څلورم ته دا خبره معلومه شوه چې به وخت به خلک راوچتاینا بلال صاحب څه نه کول چې لکه سره داخل شوی داخله د مرګ راځي کا لکه وش اکثر مولانو وخت لا داخل شوی نه هیڅ ځل شروع کی دې خلکو باندې ارڅ ګډوډ کی او بل د محمد رسول الله معجزه معلومه شوه او بل ته دا خبره معلومه شوه چې مونږ درنه قضا شونه کوي به اجازه کړه چې کله تعالی یاد شو کله ورځ دولس بچي ولې نه کنور راخیج ولې نه کنور پروج ولې نه رسول الله اجازه ویلې پس هم دغه وخت کې دې کول پکار دي او بل بهترین اولیاء دي خو لیکن محتاج دی رب العالمین لا صحابه اولیاء دي پیغمبر پکې دي امام الانبیاء لیکن ګوره خوب روان راغی غلبه روان رااله مونږ ته قضا شو او بل ته دا خبره معلومه شوه چې په هر حالت کې انسان به خپل توجه رب العالمین له برابر کوي او بل انسان معذور دی چې کله یو شی د چانه غیر اختیاري قضا شي نو پاغه باندې بسړې دګینا رټي بینه چې دا کارته ولي وکي بلاله ذکر رسول الله دا معلومات چې د په اختیار کې ونه اې دین ورسا به سنوره مسائل به منځ کړهاله ان شاء الله قدر روان چې سم ورځ باندې چرته ژوندیو پاغه باندې به سره خبرو کو رب العالمین موږ تاسو د محمد رسول الله تعالی نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین